وګوره دا شری پرده فرض ده نو که خاون یو ښځې لوی چې شری پرده به نه کوي د خاون به نه مني که پلار یوې ښځې لوی نو دا به دی کې د پلار خبرم نه مني دا به د مورم نه مني ځکه د الله د حکم مقابله کې د اچا حکم منل نشته الله د هر چا نه لوی دی او کله چې د الله او د الله د رسول فیصله راورسېده نو بیا د بل چا فیصلې نه چلي الله سورہ احزاب کې وایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کم نارینا او زنان چې د ایمان داولري او د الله او د رسول حکم او فیصله ورته ورسېدا بیا به د خپل اختیار نه چلای او که خپل اختیار او چلولو د الله او د الله د حبیب نافرمانیو کا نو په یو سرګند گمراهی سره د گمراه شو یو به د کور دنا د دې پردې خیال پکار ګور دور خواري مو کړي او چې دا شری پردنی نو دا علم به وبال شي دغه دا الله حکم دی اگر چې نن زمون په معاشره کې نشتا یو د کور نه بار چې کله روزي بنا بر ضرورت لکه د دین د زده کولو لپاره ضرورت دی ډاکټر تلو لپاره ضرورت دی نور ګره ضرورت نشتا دا به خوندې چې زنانه زی او په دکانونو کې سوداګانې کوي او که خاوند او سړی میجا شلار شاو سوداو کا یا ور سره د پخپل روان نه او د بار د او زنانه دکان کې سودا کوي نو پدی سړی به خوند کیږي یو لوی عالم تیر شوی الله دې قبر د نور او رحمت نه ډک کی مفتی رشید احمد صاحب نور الله مرقده ناغه یو کتاب کشمیر کړي ددا سے خلق جدے خپل وای چې تاسو بس خزل وای سوداو کیا وای د یوس نمبر 1 د یوس نمبر 2 د یوس نمبر 3 دا د به خوندای خبره ده ټیک ته چې زنانه کپڑا راړه ولا کورله چې کمی جوړي خوخي نو الله چې چاله وس ور کړی خيخي جوړي دی واچي بنا بر ضرورت ب زنانا دا د کور نه باروزی کور نه بارم کو وتلی نو د الله حکم سره ورتا سورہ احزاب کې ولستل الله فرمایا یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے زما حبیب دی خپل بیبیانو ته دیو فرمایا دی خپل لونو ته دیو فرمایا او پچا کی چیمان شته دی مومنانو زنانو ته فرمایا چې کور نباروزی ندرانی برکی دی پزانو نورا چي مشورتن یو خبر کوم او دا علماء او نیکان خلق دی ته توجه کوي د دین په نسبت الحمدلله مونږ ډیر علاقو کې ګرځو تاو چې په خبر لور سي نو په خبر ندا سي بڑبیر راضي بیا دا سي لوري ډیر اسم الخانه پوری چیزي د بڑبیر نواله دغه علاقو کې د برکو رواج دی دا برکه یو خپل پرده ده ورزنانه چې برکه واچي یو خو سترګې پکې نخکاری یو لاسونه پکې پټ دي زموږ دا پړونه خنا کا پرده نه ده پدی پړونو کې یو د زنانه او لاس کاری او سترګې او مخ وي خامخ کاری او که هوا وسیله را لنو دا پړونه تختای او دا زنانه کلاره کې پړونه سمای نو خامخا اب غریب یا چرته دیوال په شاکې کنه شاکې ټول اخکاری یو د برکو رواج جوړ کړي خو هم داسي دا پړونه سخنا کا پرده نه ده ذکر علماء ناستی د زنانو یو د مز مساله دا یو د پردې مساله دا یو زنانه په کور کې مسکای نو دا ادا ټول وسوینځي نشتا دا ټول اصلي زنانه دي نو تاسو د فقہی په کتابونو کې ویلي چې د زنانه بدن ټول عورت ته مگر دور مخ او دا کفین او قدمین
دا د موز مسله ده. زنانه په کور کې موز کوي نو ټول بدن به پجامو کې پټ وي، مخ به ښکاري دومره، دا لاسونه به ښکاري ورغوي چې ورته مونږ وایو، او قدمین به ښکاري، او دا پرده به هم داسې وي چې په نرۍ لوپټه کې موز نه کېږي. نرو جامو کې چې د زنانه بدن ښکاري یا زنانه داسې لوپټه نرۍ په سر کړي چې د هغې د سر ویښته ښکاري، په دې کې موز نه کېږي. دغه زنانه که د کور نه بار روزي نو د دې د سر نه راواله تر خپو پورې ټول بدن عورت دی، مخ به پټی، لاس به پټی، د دې پخپو کې به جرابې وي، پخپو کې به څه وي؟ جرابې وي. نو که بنا بر ضرورت زنانه د کور روزي، که اوړی دی که ژمی دی، ځکه د ژوند مقصد څه دی؟ د الله حکم پوره کول. د دې ژوند مقصد څه دی؟ د الله او د رسول هو، او چې حکم او د الله د رسول لی پوره کو نو که دا عمر 100 کاله دی او که 40 دی او که 100 کاله دی، کامیابي به ملاو شي. آیا عالم نو چا تپوس کړو؟ دا د علماء مسله ده، لکه اوس بعضې داسې چې پیونکاري کوي، باید سړی وایي زه مړ شم دا سترګې مې بل واچوئ، او زما دا یو اندام یو ګرده بل ورکوي. نو عالم نه چا تپوس وکړو، شریعت مسله ده. وی ته خو چې ګرده به بل نه ورکوي او هغه له خو پې ژوند میلاویږي. خبرې ته مو سوچ دی؟ نه عالم ورته وی ژوند مقصد نه دی، د الله حکم پوره کول مقصد دی. د موږ استاسو ژوند مقصد دی که د الله حکم پوره کول مقصد دی؟ دا ژوند مقصد نه دی. په دې ژوند کې مقصد دا دی چې د الله او د رسول حکم پوره کو، که دا لږ دی کور دننه هم پوره کو، د کور بار هم پوره کو، کور بار هم پوره کو. نو دا زموږ میندې خویندې که بار روزي نو د سر نه راوالې تر خپو پورې په د پښتنو دا ساده بورکه نه دا ډېر ښکلی پرده ده چې د دې په دې خپو کې هم جرابې وي، لاسونه یا بورکه کې پټ وي یا په هغې کې دستانې وي. او ګوره دا شریف پرده ام المؤمنین فرمایي عائشہ صدیقه رضی الله عنها وی الله دې رحم وکړي د انصارو په زنانو. آیات د پردې راغی وی ساري ټوله مدینه بورکې وه. کله چې ایمانی قوت وي بیا دوره خبر یو ځل الله حبیب ګوره یو ځل حکم راغی چې شراب بند، دومره ایمانی قوت چې انس رضی الله عنه وی زمون په کور کې ملمانو او د خوراک نه پس مو په شراب تقسیمول، وی دې کې کوڅه کې اعلان کېدو چې شراب حرام شول. ما ته مې والد صاحب پلندر چې ورته وی ابو طلحه رضی الله عنه د پلندر وی دا که باروزه داسې اعلان کېږي نو دی ورته وی منادي اعلان کوي چې شراب حرام شول. قسم د ګیلاس لاسو کې ډک نیولې وخت وغورځول. بعضې خلکو په اوښانو باندې مشکونو کې د څومره پیسو شراب راوړي چې مدینې نه رادننه شول، ورته ویلی شول شراب خو حرام شوي، اوښانې کینول هم نه دي، په ولاړې د هغې د مشکونو خولې کلاو کې تاریخ ګواه دی. وایي چې شراب حرام شول، څو ورځې د مدینې د نالو د کوڅو نه د شرابو بوی تلو چې خلکو هغه شراب توی کړل. د شپې د پردې حکم راغلی او ساري ټول مدینه بورکې ده. چا کې چې ایمان وي بس چې حکم د شریعت واورېد نو په عمل کې به تاخیر نه. دا شریف پرده دا زما عزتمندو د الله حکم دی. او دا ګوره دې زنانو ته الحمدلله زموږ استاد خدا پاک وطن دی او په کور کې دننه حیا سره زنانه ژوند تېروي. باید زنانو ته دا کافر په ذهن کې چې ګوره دا اسلام غوتاو سره زیاتې کوي او تاسو له وایي چې په کور کې بدن نه بار به نه روزئ، که روزئ نو په بورکه کې به دې ځان بند کړئ. اصل کې دا د دی عقل او دماغ خرابوي. زموږ دا علما وایي چې څومره قیمتي شی نو هغه خلک پټوي. تاسو چې پیسې کېدی او سره زر کېدی او که چا کره جواهرات وي نو هغه خړومبې په هغه سره زرې په یو ښایسته ډبي کې بند کړي او هغه ډبې بیا په صندوق کې کیدي او تاله ورپسې ووایي. دا ولې دا شی قیمتي دی. زموږ د میندو خویندو ته الله او د الله رسول وایي چې ستاسو دا بدن او جان قیمتي دی، قیمتي شی خلک دا بند ساتي. دا د یو قدر او عزت ته ګوره د مؤمن شان دا دی.
مومن ته چې الله وی جنت کې به بیبیانې نو ورسره دام ویلی حور مقصورات فی الخیام الہ العالمین فرمائی حوری بئی خپخیمو کے ببندی مفسرین لکلی دا دا مومن دا غیرت بارکی فیصلہ مومن تا وی تا خو دنیا کی غیرت تے او دل تا خود پخپلی بی بی او لور او خوربان پردکے حکمی بی بی آنے چی جنت کی ماتال جوڑی کڑی اے زما مومن بندوا اورا حور مقصورات فی الخیام آغا پخیمو کی پا پردو کی بندی دی او دا سے پردہ دا لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان دا دی جنتی نمخ کے پاغی بند انسان لاس لگی دلی او ند پیری دا د ایمانی غیرت او د جذبی لحاظ قرآن حکیم کئی نو قیمتی شے گورے خلق سنبھال کی دی شرعی پردہ دا رب العالمین حکم دے او دا مسئلہ دا شریعت الحمدللہ زمون دا امین دی خوین دی او دا بنات دا سکی زنانہ چی دا کور نوزی کدا دینی مدرسی لرازی او قبل دینی ضروریاتو لزی بلا ضرورت راوتل نشتا دا باتر نے استعمال ہے جداغی بوئی پبل چاو لگی بعضی بناتو مونگ مدرسی کی بدا سکول درکی جو اس دام خون کئی جسرے قرآن وی او خوشبوئی لگی دلی نظمگا بناتو بدا سکول تم مدرسہ کی ای بے خپل لوپٹا خوشبوئی دارکا او کمو بستا کی چی بے کتابو نتلل نو لوپٹا بے مپکی کی خواہ نو پلا رباغی نبوئی نتلو نو چې مدرسه کې به خپل کتابونه او دغه د تیلې او بیگ نه رويستل نالو پټویم په سر کا او د قران او حدیثو په وخت کې به خوشبوئی تلا بیا چې به د مدرسې چټي شو او په لار بیا خپل لو پټاو نه غاړه لاو کې به خو تاسو هم دا څه کوي په دواړو خبرو به عمل راشي زنانه چې د کور اوزی دا بدا سے اتر نه استعمالی چې پجبل چا بویو لګیدو سردار د عالمین فرمایي صلی الله علیه وسلم کما زنانه چې د کور نو وتا او خوشبوئی استعمال کا او پسمر خلکو بویو لګیدو دا الله حبیب وای چې دا بدکار حسابيږي بل د زنانه مبارک ور اے ماته سلوی د ژوند مقصد سره د الله حکم پورا کول د الله حبیب زنانه ته د من پلار په من ستاسو د تلو حق نشته یا به یو پلزی یا به بل پلزی ام المؤمنین فرمای وای د دې حکم نفس چې الله حبیب فرمایل چې د لارې په من ستاسو حق نشته وای زنانه به یو طرف ته یا بل طرف له دیوار سره دومره جوخت چلی چې کله به پړونه بورکون خطه د دیوار د الله حکم پورا کولو د الله حکم پورا کو دارنګ زنانه که د کور نوزی نو زینت والا سیزونه د استعمالو خجردی د بنگړو د کالو आवाज پردې سړې واو نری ځکه د قران آیات ته ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن کله زنانه پخپو کې پانزیب دی لاسو کې بنگړي دا بشړنګ نور کوي نو ګره کوم زنانه چې دا سګي د الله د کتاب په آیات عمل وکړو او کوم دا سګي د آیات مخالفت وکړو دین دا ورته سو قران شریف ختم کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ډیر مشهور عالم صوفی محدث تیر شوی او ډیر لوی شان د حسن بصری رحمت اللہ علیہ الله دې د نیکانو د خدمت توفیق مونږ تاسو لراکي وې د حسن بصری دا کمال د مور د خدمت وجوا کله د مور او پلار د خدمت اثرات په بچو کې سرګندېږي پلار د نیکانو خدمت کړي او مور د نیکانو خدمت کړي نو الله ورته داسې بچی ورکی چې د مور او پلار دنیا او آخرت په جوړ شي حسن بصری رحمت الله علیه مور با د نبی رسول الله بیبی او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نو د حسن بصری مور با د دې پکور کې خدمت کولو زیب جارو کولو لوخي به وینزل او حسن بصری خوارودن کې معشوم نو د جړل امور به خدمت کولو نو دے ام سلمہ پلاسو کے لو بولے او پجولائی کے لو بولے دا غلو بولو برکات حسن بصری تا اللہ ورکڑے
نہ حسن بصری رحمت الله علیه وی جباز اوقاتو کی یو نارینه زنانه وی ما قرآن ختم کو نو وی قرآن شریف خستا په بدن کې ښکاری نه دا څنګه دی ختم کړي قسم دې چې دا کتاب چا ختم کو نو دا به د په اخلاقو کې ښکاری دا به د په خو او معاملاتو کې ښکاری نو زموږ د امین د خوین دي چې وی چې مون قرآن ختم کړي نوش به پته لګي چې شری پرده وکور کی وی دا به کې ښکاری او کنا قرآن خو ختم کو چې بار روزي چې شری پرده به پکې وی او کنه